نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارو البجمان درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اودس متعلق بیان شروع کړو چې قرآن کریم کې الله رب العزت ذکر کړی دی بار بار زدا یو څو خبره کومه قرآن کریم سلور اندامونه ذکر کړی دي درې اندام منزل یو اندام باندې مسح کول دا فرض دی بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس چې کم ده هغه تاسو ته بیانوم او د دس حکمت هم درته بیانوم نو دا شپږمه جمعه چې مونږ او تاسو وړاندې جمعه د خولې پورې تللی وو تاسو ته ما ویلو چې کله سړی اودس ته کیني نو سړی چې په دعاګانو سره اودس ته کیني نو اودس بهتر کیږي او د اودس سره صحیح اودس چې وشي نو د اودس سره د مونځ درجات بلندیږي نو چې اودس تکې نه نو په شروع کې به دا دعا کوي بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الاسلام آسان الفاظ بسم الله العلی العظیم والحمد لله على ملة الاسلام دا د اودس شروع کې دعا ده اندامونه دې نه دینځلي اودس تکې نسته دا دعا وایا بیا چې کله تاسو لاسونه انځي ما په کې تاسو ته مخکې جمعه بیان کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مې د بیان کړو نو د لاس د انزلنا پهلا بیا د لاس شروع کې او دست شروع کې لاس د مړوندونو پورې وینځي
نو د دې دپاره بیا دا دعا هم ووایئ اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من الشؤوم والهلاكة. خیر دا الفاظ لږ ګران دي، انشاءالله بیا به زه خپل یو لست جوړوم، هغې به راته بیا برابروم. نو موږ او تاسو لاسونه پاک ووینځل، لاسونه پاک وینځل قید دي. درې پیرې وینځل دا سنت عمل لی، خو د دریو سره د انسان لاس پاک شي. خو که چېرې درېیمه پیره کې ستا لاس نه دی پاک، نو ته به داسې نه کوې چې زما درې برابر شو، نه، لاس په پاکې. لاس نه چې ستا کومه ګندګي لګېدلې ده، ګندګۍ نه به مکمل څه پاکې. نو بیا مونږ شروع کوو، لاس مو ووینځل، خوله پاکوو. نو دې ته په عربی کې ویلی شي مزمزه. مزمزه کول، استنشاق کول، په دې پوهیږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با درې پیرات خولې ته اوبه اچولې، دا سنت دی. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو خولې ته مزمزه کوئ، نو د مزمزې نه مخکې دا دعا هم ویل پکار دي. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اکثر چې زمونږ عبادات وی الفاظ استعمالیږي، نو دا په خوله استعمالیږي. او زمونږ په عباداتو کې اکثر تلاوت مبارکه ډېر زیات د قرآن تلاوت. نو علماء ورته دا دعا ذکر کړي، اللهم أعني على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا الفاظ د خولې د وینځلو نه وړاندې دي چې ته دا ووایې. بیا مونږ درې پیرې خولې ته اوبه اچو. نو ما تاسو ته ویلي وو چې مسواک زمونږ نن موضوع مسواک تا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اکثر زندگی کې مسواک کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رخصتېدو، حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی دا هغه په کمره کې او دا یو ډیر زیات سعادتونه نعمتونه حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها مبارکت حاصل شوی دي. حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنها فرمائی، بخاری کی احادیث مبارک تھی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رخصتېدو، نو په دغه ټیم یې مسواک ته زړه وشو.
وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک را واغستو او په خپل خوله کې مې ولا پوس خو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په غاخونو په خوله مبارک کې مو ته دا مسواک ووال ولم ولا صفا کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات شدید په بخار کې او بیمار و او ډېر تکلیف و مسواک یې نشو کولای نو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما ورته مسواک وک ستاسو ته قسمیه دا خبره کوم چې د مسواک فواید تاسو واورئ نو عقل به مهران شي یو انګریز میډیکل له انګریز میډیکل سپیشلیست دی او دا کرنل هم تیر شوی هغه ذکر کوي خپل کتاب کې هغه د لیکلي دی افغانستان کې وای ما چې د مسلمانانو دا او دوس وګټو او به د مسلمانانو دا طریقې کار وګټو نو د مسلمانانو لیډر هغه وته لیډر وای دا هغه ژوند مکمل زندگی میډیکل سپیشلیست وای ټول ژوند هغه چې تاسو وګورئ وای د انسان د پیدې د پاره دی دا غر نور ډیر زیات ابدا ان شاء الله ویم به چې کله هغه د مسواک وګټو نو بیا هغه په دې باندې په دې مسواک په دې نظام باندې هغه به اسلام قبول کو نو څوک چې مسواک کوي مونږ ته چې کله د یو خو پیغمبر صلی الله مونږ چې مسواک کوو یو خبر مې پیله زه اکثر د بعضې دغه الفواید ذکر کوم خو مونږ چې هر یو شی کوو د فوایدو په سوچ پې نه کوو مونږ چې هر یو عمل کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی زمونږ د جانان سنت دی مونږ بیا کوو خو بیا د جانان په هر یو عمل کې چې مونږ او تاسو کم سنت د هغه ادا کوو نو هغه د فوایدو نه دومره بې انتها ډک فواید دي په هغې کې د انسان د پیدې وای کم انسان چې مسواک کوي نو د دې مسواک د غاښونو چې څومره بیمارۍ دي دا ګورې زه نه ویم دا میډیکل سپیشلیستان دا خبرې کوي چې د مسواک چې څوک مسواک کوي نو د هغه د غاښونو بیماري به نه راځي او چې مونږ تاسو سوچ وکړو نو د مسواک دا غاښونه په دې بدن کې ډېر اهم دي بیا علما ذکر کوي چې د مسواک 70 فواید دي د انسان د بدن د پاره
چې څوک مسواک په پابندۍ باندې کوي د هغه په غاښ باندې به چرې درد هم نه راځي. زه به تاسو د خپله ذاتي ووایم ماشاءالله الله مې د نظر نه محفوظ کړي، خو زه مسواک ورځ کې یو پیره کوم او ډېر صحیح یې کوم، 15 کاله کېږي. یو مسواک یې دلته په جومات کې پروت دی، یو په کور کې پروت دی. الحمدلله په ما چېرته د غاښ درد نه دی راغلی. دا زما ذاتي او چې کړی مې نه وي دا خوله مې بدبوی کوي، ما ته محسوسېږي. کوم سړی چې مسواک کوي نو د هغه په غاښونو کې به چېرته چینجی نه پیدا کېږي. بې لیکلی دی چې دا مسواک کوونکی به همیشه صحتمند دی. کوم سړی چې وایي مسواک همیشه کوي نو دی به د معدې د بیمارۍ نه همیشه محفوظ وي. او دا یو ډاکټر دی هغه لیکلی دي وای د انسان په دې خوله کې چې کم داسې جراثیم پیدا شي د دې لاړو سره یا په دې انسان کې چې کم دا دننه راځي سړی توک یو خارج شي د معدې نه نو د مسواک سره چې کله انسان دا صفا کیږي نو کله چې انسان مسواک کوي نو د دې د خولې نه دغه شی ختم شي نو معده همیشه د په صحتمند وي د بیمارو نه محفوظ وي. وای کوم سړی چې مسواک کوي د هغه به د مرۍ بیماری نه راځي. نو مسواک داسې یو اهم سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم. دا یو درې څلور خبرې کوم ټایم ختم دی. وای کوم سړی چې مسواک کوي نو هغه به د دنیا نه چې کله د رسختی کېږي نو دا به مؤمن رسختېږي چې مسلمانی دی به مؤمن سره د ایمان رسختېږي. او کوم سړی چې همیشه مسواک کوي دی چې د دنیا نه رسختېږي نو دی به کلمه ګو رسختېږي. بیا یو بل ډاکټر دا لیکلی دی وای دا مسلمان سړی اودس دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وشي په سنت باندې وشي نو وای دا مکمل د جسم د پاره مکمل د جسم د پاره میډیکل دی وای دا صحتمند دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وشي د الف نه والا تر اخره پورې د ټول جسم د پاره علاج دی او ډېر اخرنی اهم وای کوم سړی چې مسواک کوي د اودس د مونځ دپاره دی مسواک وکړي د مونځ دپاره نو الله رب العزت د مونځ
په 80 درجه باندې په درجاتو کې بلندۍ اوچتۍ 80 درجې د منځ په اعمالو کې په درجاتو کې اوچتۍ بیا زمونږ په دې معاشره کې دا یو خبره ډیره مشهوره خو ها مسواک ګوره دا به د درخت وي هغه که هر قسمه درخت وي بیا به مسواک کې درختونه زیتون دی وغیره وغیره زه یو ځای له تللی وم هلته کې مسواک نه خو بغیر زما ژوند نه تېرېږي نو یو توت نه مې څانګه راغوڅه کړه او ځان له مې ته مسواک جوړ کړو د توت نه مې یو څانګه راغوڅه کړه او د هغې نه مې مسواک ځان له برابر کو مسواک مې په هغې کوو نو ګورې علما ذکر کوي چې مسواک دا به د درخت وي او مسواک چې څومره تازه وي نو دا د بدن دپاره علاج دی بیا زموږ ستاسو په معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې د سړو دپاره مسواک دی او ښځې به ټوپیس وغیره نه دا خبره غلطه ده څنګه چې مسواک د سړو دپاره سنت دی دقه شانتې مسواک د ښځو دپاره هم سنت دی په خپلو کورونو کې د مسواک معمول عام کړئ که زنانه دي او که سړي دي او که ماشومان دي د ما وړې لوریانې دي یقین قسم بالله چې ما وله مسواکونه وړلي نو د مسواک معمول په کور کې عام کړئ نو ستاسو د بدنونو دپاره مکمل علاج دی نور پکې دومره زیات فواید دي یقین په الله کې چې درې څلور جمعې به ته غږېږم نو ختم به نشي خو د ټیم کموالی دی انشاءالله آینده جمعه که خیر و زندگی و ژوند په نور او دس کې به خبرې کوو نو مسواک په خپله زندګۍ کې معمول کوي او بیا علما ذکر کوي چې کم سړی مسواک په جب کې ګرځوي دی به د حادثاتو نه محفوظ وي اکسیډنټ وغیره وغیره او وایي کم سړی چې مسواک په جیب کې ګرځوي نو دی له به داسې حادثه نه راځي چې د مرګ سبب دا حادثه